یو کس حضرت عمر رضی الله عنه ته په دې نیت راغی چې د خپلې بیبي شکایت ورته وکړي، ځکه د دې کس بیبي د ژبې نه ډېره تیزه وه. کله چې دا د حضرت عمر رضی الله عنه کور ته راورسېده، نو دننه د کور نه د ده د بیبي د ام کلثوم رضی الله عنها آواز واورېده چې ده ته تیزې خبرې کولې. دې سړي د ځان سره په زړه کې وویلې، زه خو دې دپاره راغلی وم چې عمر صاحب ته د خپلې بیبي شکایت وکړم، دا خو هم زما په شان په امتحان باندې اوړېدلی دی. نو واپس روان شو. حضرت عمر رضی الله عنه د کور نه راووته، نو دی واپس راغوښته، تپوس یې ترې وکړو چې څنګه راغلی وې. ده ورته وویل چې حضرت ما خو اراده وکړه چې ته د خپلې بیبي شکایت وکړم، خو ما چې ستا د بیبي خبرې واورېدې چې تاسو ته تیزې تیزې خبرې کولې، نو زه واپس شوم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل انی اتجاوز عنها لحقوق لها علی، زه دې ته خپلې بیبي ته معافي کوم د هغه حقوقو په وجه کوم چې د دې په ما باندې دي. او هغه حقوق کم دي؟ هغه دا دي چې اول ده چې دا ښځه زما او د جهنم په منځ کې یو پرده ده، د دې په وجه زما زړه د حرامو نه بچ دی، غلط غلط کارونه زناګانې وغیره دا نشم کولی. دویم دا چې زه د کور نه بهر وځم، نو دا زما د کور او مال حفاظت کوي. دریم دا چې دا زما دوبڼه ده، ماله کپړې وینځي. څلورم دا چې زما د اولاد تربیت او پالنه کوي. او پنځم حق را باندې دا دی چې دا زما دپاره روټۍ پخوي او نور پخلی راله کوي. زه د پخلي نه خبر نه یم او دا راله کوي. دې سړي وویلې دا څنګه فایدې چې دې ښځې نه تا ته حاصل دي؟ نو ای حضرت صاحب داسې فایدې دا خو ما ته د خپلې بیبي نه حاصلې دي چې ته ښځې ته معافي کې، نو داسې به زه هم ورته معافي وکړم، زه به هم معاف کړم. خیر دی کله کله تیزې خبرې وکړي. نو عزتمندو په دې کې ډېر سبق پروت دی زموږ او ستاسو دپاره. هر وخت موږ په خپلو بیبیانو باندې غصې کوو، وهل ټکول، خو که کله کله خپلې بیبي موږ باندې غصه وکړي، نو دا څه بعیده او څه د عیب خبره خو نه ده، هغې له هم غصه ورځي. نو کله کله به د هغې په غصه باندې هم چشم پوشي اختیارو، دا نه چې هغې راته غصه وکړله او اوس په د هغې نه د خپلې غصې بدل او انتقام به ترې اخلم. نه عزتمندو، هغې ته څنګه چې عمر فاروق رضی الله عنه دی چې کوم دی خپلې بیبي ته معافي وکړله، نو پکار دی چې موږ هم خپلې بیبیانو ته معافي کوو.